صلات و سلام د نوحې په باره کې فرمایي چې کوم انسان په مړي باندې نوحه کوي، مخونه راکاږي، ویښته راشګي، په ځان باندې رېږدي. نبی علیہ السلام وفرمایل، عمر بن خطاب رضی الله عنه فرمایي، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم المیت يعذب في قبره بما نیح علیه. یو مړی په قبر کې پروت دی، د ده په کور کې ځانل لګیا دي، هغه نوحې کوي. د دغه نوحې د وجې نه د ده په دې کور کې چې دا کم نوحهګره ښځه لګیا ده او دا نوحې کوي، مړي ته الله څه عذاب ورکوي په دې باندې چې ستا په کور کې خو ځانانه لګیا ده، هغه نوحې کوي. اوس زمونږ کوشش دی چې مړی وشي، مونږ وایو دعاګانې ورپسې وکړې، ایصال ثواب ورپسې وکړې، ختمونه ورپسې وکړې چې زمونږ دا مړی الله وبخي، دا مرحوم الله مغفرت نصیب کړي. درې ورځې مونږ دعاګانو ته ناست یو، د هغې باوجود که چېرې په کور کې یو داسې زنانه ده یا یو داسې سړی دی چې هغه په کور کې نوحه شروع کړې ده، نو د دغه نوحې د وجې نه هغه مړي ته الله په قبر کې عذاب ورکوي. دا عذاب ولې ورکوي؟ دا ځکه وله ورکوي الله چې تا ته پته ده چې زما په کور کې داسې زنانه موجودې دي چې زه مړ شم، دی به ما پسې نوحه کوي. نو دې سړي دا اوس چې مړ دی په قبر کې دی، د ولې دا وصیت نه کو؟ د ولې دا خپل زنانه یا خلک نه پوهول چې ګوره زه مړ شمه، ما پسې به ګوره نوحه نه کوې؟ دا به ویلي و که نه؟ دیم نه دي ویلي، د دې د کور خلک د دین نم نه دي خبر، دا خپل زنانه د شریعت نم نه دي خبرې کړی، د دین نم لري و، په خپل هم د دین نه لري و، دا مسله ورته معلومه نه وه. بچي زنانه د کور خلک هغه هم د دین نه لري و، هغوی هم دا مسله نه دی زده کړی چې ګوره په نوحه باندې مړي د ثواب عذاب میلاویږي. نو لہذا المیت یعذب فی قبره بما نیح علیه، کومه نوحه چې په ده باندې کېږي، مړي ته په هغې باندې عذاب میلاویږي. نو لہذا نوحه نه ده پکار، چړه پکار ده، سترګو نه اوښکې روانې دي دا پکار دي. که د انسان اړه ډېر درد کوي بس ودې جاړي، جړاګانه منع نه ده، خو لیکن په جړا سره وازونه کول، چغې وال، دغه کارونه داسې دي، دا منع دي، د دې نه به ځان ساتو، دا به نه کوو. یو ناشنا حدیث دی، ابو موسی اشعری رضی الله عنه د نبی علیہ السلام نه رانقل کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله یو کس مړ شي او د ده د اهل او عیال د ده کور والا د ده په صفتونو باندې یادوي چې ای ته داسې وې او ای ته داسې وې او ای ته داسې وې. نو ابو موسی اشعری رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام وفرمایل ما من میت یموت فیقوم باکیهم فیقول، وی کله چې انسان مړ شي او د ده دا خلک فیقول واجب الله و سیداه او نحو ذلک، د ده دا ورثه اهل و عیال لګیا دي، ای زمونږ مشره، ای زمونږ سرداره، ته رانه لاړې، ته واجب الله او ته خو د غر په شاندې سړی وې، ستا مقام خو لکه د غر په شاندې چوتو، ته داسې وې او ته داسې وې، ته داسې وې او ته داسې وې. نو د دې سزا څه تاسو ته پته ده؟ حدیث کې راځي الا وکل به ملکان یلهزانه هذا هکذا کنتا هکذا کنتا. الله په ده باندې دو فرشتې مقرر کړي په دغه مړي باندې، خو چې کله وی دا ورثه یې وی چې ته خو د غر په شاندې سړی وې، بس هغوی ولې یو څو ګزاره ورکړي مړي ته، وی چې ته د غر په شاندې په رښتیا وې، چې دی وی چې او ته خو زمونږ داسې پلار وې، بس هغه فرښتې ولې یو څو ګزاره بیا ورکړي، ته په رښتیا داسې وې. نو چې موږ څومره نومونه اخلو
مونږ یې څومره صفتونه کوو او مونږ په یو چغه او په یو خبره کې چې مونږ کومې قصیدې وایو لګیا یو فرشتې هلته په مړي باندې ریخي. دا څومره عجیبه خبره ده. ګوره دا مونږ ته پته نشته. زمونږ په یو خبره باندې زمونږ په یو لفظ باندې هلته هغه فرشتې کوړې رابغوي. نو په دې مړو رحم پکار دی که نه دی پکار؟ ووایه که نه. دا پلار مړ دی په در هم پکار دی که نه دی پکار؟ دا مور مړه ده د ده باندې رحم پکار دی که نه دی پکار؟ د کور کې دا سړی یا زنانه مړه ده په دې رحم پکار دی. مونږ خو وایو چې بس راشه ځان وښایه دې خلکو ته. مونږ خو وایو راشه چې خلکو ته پته ولګي چې ګوره ما څنګه جړاګانې کړې دي. تا خو ځان خلکو ته خو د مړي دیم بیرا غرقه کړه، مړه دیم ځای ته ورسو. ستا جړاګانې خو مونږ واورېدې، ستا نوحې خو مونږ واورېدې، ستا نوحې تذکره خو مونږ یو 10 کاله کوو، خو تا ته دا پته نه لګي د مړي بیړه دې غرقه کړه. ستا د یوې نوحې د وجې نه فرشتو څومره ګزارونه مړي له ورکړل، او ستا په یو خبره باندې فرشتي هغه ګزار ورکوي او دا ورته وي ته په رښتیا داسې وې، ته په رښتیا داسې وې، ته په رښتیا داسې وې. اوس تاسو نه دا تپوس کوم، دا پکار دی که پکار نه دی؟ نن نه بعد داسې جړاګانې پکار دي که پکار نه دي؟ که چېرې په مړو باندې رحم کوو نه به کوو داسې. او که وایي بس مړی بس خو داسې مړ دی دنیا نه هم لاړی او خدای دې هغه جهنم کندې ته مولي او ښه مضبوط سزاګانې دې الله ورکړي، نو بس بیا وایه. بیا چې څومره وایه نو بیا درته اجازت دی. یو بل روایت کې راځي، هغه هم د دغه حدیث دغه مضمون دی او هغه روایت هم ابو موسی اشعري رضی الله عنه را نقل کړی دی. وایي چې کله سړی اوس مړ دی او بل وی وا مانعاهو وا ناصراهو وا کاسیاهو، چې کله دا ټول ورته وی نو بس فرشتې راشي یو 2 ګزاره ولا ورکوي. فقیله اناصرها انت اناصرها انت اکاسیها انت. دا خلک خو دا وي چې ته ډېر غټ د خلکو مددګار وي، ته په رښتیا وې. خلک وایي ته ډېر معزز وي، ته په رښتیا معزز وې. او په یو خبره باندې هلته هغه مړي ته سزا میلاویږي. نو لہذا په دې مړو باندې به لږ رحم کوو. ها په مړو باندې به لږ رحم کوو چې زمونږ د دې نوحې د وجې نه کم از کم هغوی ته عذاب میلو نه شي. زمونږ زنانه خو په دې فخر کوي چې راشه جړاګانې وکړه چې خلک مې بیا په ښه نوم باندې یادوي چې یاره پلان کې داسې جړاګانې وکړې، پلان کې داسې چغې ووهلې، پلان کې ګوره ویښته م راشلول، ویښته م راکاږل او مخونه باندې ریښي وو او داسې چغې ووهلې او داسې چغې ووهلې. دا خو مونږ وایو که نه؟ دا خو زمونږ سوچ دی که نه؟ تاسو ته دا وویم دا ده چې دا کومې چغې وهلې د شریعت کې د ده څه اهمیت و؟ دا ده چې دا څومره رمباړې ووهلې او سوران یې وکړل، د دې متعلق دی زده کې چې نبي علیه السلام څه فرمایي. انس رضی الله عنه فرمایي چې ما د نبي علیه الصلاة والسلام نه اورېدلي دي صوتان ملعونان فی الدنیا والآخره. 2 اوازونه داسې دي چې دا په دنیا او آخرت کې ډېرې ملعونې اوازونه دي. ملعون اوازونه هغه اوازونه چې په هغې باندې دنیا او آخرت کې لعنت راوریږي، چې الله په نظر کې دا مرحوم د رحمت نه دي. دی خو چې مونږ غټ کار کوو، نبی علیه السلام وی غټ کار دی نه دی کړی. تا داسې ناشنا اوازونه وکړل چې ستا دا چغې او ستا دا خبرې او ستا دا واویله دا په دنیا او په آخرت کې د ټولو نه مردارې چغې وي، ټولو نه لعنتي چغې تا په دنیا کې چوهلې نو تا نن ووهلې. ملعونان صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرة، چې په دنیا او په آخرت کې ملعونې نارې ملعونې چغې هغه دي. کومې چغې؟ رنة عند مصیبت، کله چې مصیبت راشي، کله چې غم وشي او اوس سړی لګیا دی په طرز باندې قصیدې شروع کړې دي،
دسې او دسې دا وشو هغه وشو ها هو مړی شوی دی او اوس په طرز باندې لګیا ده او زمونږ د مشرانو ښځو کې ګوره دا کار ډېر دی یاد ساتې عمر هم تېر شو زندګي هم تېره شوه او دې مسلې نه ګوره خبر نه وې الله ته توبه وباسې الله نه بخښنه وغواړئ چې دا څنګه کړي دي رب ته سوال وکړې 2 رکعته نفل وکړې 2 رکعته صلات توبه مونځ وکړې او الله ته سوال وکړې چې ربه موږ ته څه پته وه الله مونږ ګوره د دې نه نو خبر که مونږ خبرو مونږ به داسې هسې نو کړی الله دا ګوره ډېره غټه سزا ده مونږ خو ګوره ډېر غټ جرم کړی دی الله نن نه بعد به نه کوو او که چېرې توبه مو ونه ویستا د هغې په باره کې درته حدیث ویم کوم انسان چې هغه په دنیا کې کمې زنانه نوحې کړي دي او هغه نوحه ونه ویستا روایت کې راځي دغه زنانه او دغه سړی به جهنم ته ځي دا جهنمي سړی دی او دا جهنمي ښځه ده تا نوحې هم کړي دي او تا د نوحې نه توبه ونه ویسته او ته د دنیا نه لاړې اوس په دنیا کې او په آخرت کې د ټولو نه لعنتي ناره دغه ده ښه دا موږ چې به د مړو باندې لګو تاسو ته وختي ما دا یوه خبره وکړه چې دا نوحې کول په مړو باندې دا موږ ته د جاهلیت نه پاتې شوی دی دا خبره زما نه ده دا خبره د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې 4 فی امتی من امر الجاهلیت لا یترکونهن چې 4 کارونه داسې دي چې دا د جاهلیت د زمانې نه را روانې دي 4 کارونه داسې دي چې زما په امت کې دا د جاهلیت نه را روانې دي لا یترکونهن هغه زما د امت پرې نه ښودی یوه پکې کومه ده والنیاحتو نبی علیہ السلام وی یو پکې نوحه کول دي 4 کې یو پکې څه ده نوحه ده په 4 کې یوه نوحه ده چې موږ په مړو باندې کوو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا زما امت ته د جاهلیت نه پاتې شوی ده جاهلیت په زمانه کې کافرانو مشرکانو ودا کار کو هغوی هم په مړو باندې دا نوحې کولې نن نبی علیہ السلام فرمایي زما په امت کې هغه جاهلیت هغه کارونه زما امت ته راغلي دي خو لیکن څوک چې زما امت نن د دې نه توبه نه وباسي نن 1400 کاله وشو نن امت توبه نه وباسي نو لہذا دا د جاهلیت کار دی ښا دا د مسلمانانو کار نه دی دا د مسلمانۍ سره د دې هیڅ تعلق نشته دا د جاهلیت کار دی د جاهلیت د کار نه توبه وباسو دا خو موږ وایو چې دا نه ده پکار دا نه ده پکار خو چې ابو هريره رضی الله عنه کوم روایت بیان کړی دی که نه هغه ډېر ناشنا دی ګورې هغه ډېر ناشنا دی دا دومره ناشنا دی چې زه خو چې کله دا حدیث ته ګورم خو یا ویم زما دا ویښته راولاړېږي په ما باندې کله چې دا حدیث زه اورم یا دا حدیث زه نظر نه وباسم او بیا د خپل معاشره کې زنانو ته ګورم دا ویښته را باندې د یرې نه ودرېږي چې خدایه زموږ دا زنانه سره به څه کې خدایه زموږ د معاشرې دا زنانه دې سره به کېږي څه موږ یو خو دین زده کوو نو او چې کله د دین خبر راځي چې لکه درس به کېږي سبق به ویلي کېږي بیان به کېږي نو هغه بیا موږ اورو نو نه دا ګناه د چا ده دا سزا د چا ده دا زمونږ ده که نه اوس د ابوهریره رضی الله عنه په دې حدیث باندې تاسو لږ سوچ وکړئ نو که چېرې د هغې نه بعد تاسو یا ستاسو خلق ستاسو اهل و عیال بیا هم نوحې کوي نو بس بیا به زه څه ویم ابوهریره رضی الله عنه فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي ان هذه النوائح
یجعلن یوم القیامة صفین فی جهنم. وی د قیامت په ورځ باندې با دا کم خلک چې نوحې کوي الله رب العزت به په جهنم کې د دین دوه صفه جوړ کړي. معلومه دا شوه چې نوحې والا زنانه به جهنم ته ځي، نوحې والا زنانه به جهنم ته ځي. یجعلنا یوم القیامت صفین فی جهنم. د نوحې والا او زنانه او د سړو نه به الله رب العزت په جهنم کې دوه صفه جوړ کړي، سیده به ولاړي دو صفو کې، صف عن یمینهم و صف عن یسارهم. یو صف به ښي طرف ته وي، بل صف به ګس طرف ته وي. یو صف ښي طرف ته دی، بل صف ګس طرف ته دی، په منځ کې نور جهنمیان هم پراته دي. فینبحن علی اهل النار کما تنبح الکلاب. دی با په نورو باندې داسې چغې وي، داسې به غپیږي کما تنبح الکلاب، لکه څنګه چې سپي غپي په دنیا کې. کلاب کلب جمع ده، سپو ته وي. الله اکبر. دا واورئ دا سړي اوس په دنیا کې خو ته نوحه کې، خو دې حدیث ته مو ګوره چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نن په دنیا کې ته خو خلکو د ځان خې نوحې کې، په آخرت کې با یا به په ښي صف کې ولاړې یا به په ګس صف کې ولاړې او د سپو په شان دی به چغې وي. ستا چغې به د دنیا د خبر په شانتي ني، څنګه چې سپي رمباړې وي دغسې رمباړې به وي. کما تنبح الکلاب، لکه څنګه چې سپي غپي داسې به دا خلک غاپي. الله دې موږ وساتي، الله دې زموږ په معاشره باندې رحم وکړي، الله دې موږ د دې سزاګانو نه محفوظ وساتي. دا ځکه خو تاسو ته وایم چې دی زده کول غواړي، دا ځکه خو تاسو ته وایم چې دا مسایل زده کې مخکې د دې نه چې موږ باندې مرګ راشي او موږ په دې حالت کې دنیا نه لاړو نو څه به کوو. موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام په امت کې پیدا یو، موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام امتیان یو، موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دین باندې یو، او موږ د دې امید هم ساتو چې د قیامت په ورځ باندې به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ شفاعت هم کوي. اوس موږ په دې فخر هم کوو چې موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام پس کې یو، په ویښتو په امت کې یو. اوس نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي، ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ حدیث دے، قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلیت. نبی علیہ السلام وی هغه زمونږ نه ندي، هغه خلق زمونږ نه ندي، دا هغه خلقو موږ سره هیڅ تعلق نشته، هغه خلق زمونږ د فطرت اسلام باندې ندي. کم خلق؟ لیس منا من ضرب الخدود، کم انسان چې په غم کې په مخ باندې راکېږي، مخونه وي. اوس چا چا مخ نه دی والی وایه که نه؟ چا چا باندې غم راغلی و هغه دا کار نه دی کړی وایه که نه؟ لیس منا، نبی علیہ السلام فرمایي هغه زمونږ نه نه دی، هغه زمونږ د فطرت اسلام باندې نه دی. څوک؟ من ضرب الحدود، کم انسان چې مخونه وي، وشق الجیوب، او په غم کې په مړي کې ګریوانونه شلی، ودعا بدعوى الجاهلیت، او چغې وي اوازونه کوي لکه څنګه به چې خلکو په جاهلیت کې اوازونه کول. اوس موږ دا کارونه کوو که نه کوو؟ اوس سوچ وکړئ، که دا کارونه موږ کوو نو آیا نبی علیه السلام وی لیس منا
ما سره د ګوره تعلق نشته، موږ نه ته زموږ د فطرت اسلام باندې خو نه. زویم نبی علیہ السلام فرمایي چې دا کارونه مه کوه، ته وې زه کوم. زویم مخونه مه وهه، ته وې زه وام. زه ورته یم جیبونه ګریوانونه جیوب ګریوانونه مه شلوه، ته شلې. زه ورته ویم ویښته مه راکاږه، ته راکاږې. زه ورته ویم په اوازونو قصیدې پکې مه وایه، ته وې. زه درته ویم چې کم از کم په غم در باندې راغی صبر وکړه، ته صبر نه کې. او زه درته ویم نبی علیہ السلام فرمایي چې ناشنا ناشنا القابات مړو باندې مه یادوې، ته یادې. نو چې ته یادې نو بیا ستا ما سره څه تعلق پاتې شو؟ ستا ما سره تعلق ته څه پاتې شو؟ دا ډېر سخته مسله ده ښه، دا ډېره زیاته څه ده؟ سخته مسله ده. ابو امامه رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل ان رسول الله ابو امامه رضی الله عنه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعنت لګره دی په هغه زنانو باندې، لعن الخامشة وجهها، کومه زنانه چې مخونه راشکوي، وشاقة جیبها، کومه زنانه چې ګریوانونه شلي، په هغه زنانو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعنت ویلی دی. اوس که چېرې موږ په دې لعنت کې ځان شمارو او که موږ وایو چې زموږ نبی علیہ السلام سره بس تعلق بس پاتې نه شي، نو بس خبره ختمه، نو بس بیا به یې کوو. اوس چې کومه زنانه یا کم کس هغه تر نن تاریخه پورې هغه واویلاګانې او دا نوحې کړي دي او د توبه ونه ویسته په دنیا کې، نو دا به جهنم ته ځي. روایت کې راځي دا جهنمي دی. او که چېرې توبې وویسته، الله به د هغه توبه قبوله کړي او الله رب العزت به پرې د فضل او کرم وکړي. دوه کاره به کوو. اوس د دې حدیثونو باوجود که چېرې زمونږ په کور کې نوحې کېږي، نو دا به زیاتې وي. نو لہذا خپل خلک به پویو، خپل د کور خلک به پویو. دا مسائل به موږ زده کوو، نورو ته به ورښایو. دا مسائل به موږ ټول خاندان ته ورښایو چې ای زما مورې، ای زما خورې، ته خو ګوره دا کار تم لګې کې، خو ګوره سبق کې ګوره نن دا وویلي شو، درس کې ګوره نن دا خبرې وشوې، دا ګوره ډېر غټه ګناه ده. د دې تعلق ګوره اسلام سره نشته، دا د جاهلیت کار دی. د دې نوحې د وجې نه به ګوره خلک جهنم ته ځي. د دې نوحې د وجې نه ګوره نبي علیہ السلام د برات اعلان کړی دی چې ګوره ستاسو زما سره هېڅ تعلق نشته. الله رب العزت دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق.